جی کتونکو څنګه چې تاسو کتې شئ دې وخت کې موږ موجود یو سیاسي شخصیت هدایت الله صاحب سره چې سېنیټر هم دی د عوامو د پاره د دوی خدمت بالکل سپټ نه دي سره به خبرې کوو چې د اختر ورځ دوی څنګه تېره کړه او د اختر حوالې سره څه پیغام ورکړي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو تاسو ډېره زیاته شکریه او مننه تاسو تشریف راوړو. د کومې پورې چې ستاسو د سوال تعلق دی نو د اختر ورځ خو عقیده ده چې د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ یو زیری دی، یو پیغام دی. دا ورځ د مسلمانانو لپاره ځکه چې روژه یو مقدسه میاشت دی هغه ختمه شي او بیا د اختر ورځ شروع کېږي، نو دا یو نوی دغه شروع شي واپس. نو په دې وجه باندې دا د خوشحالۍ خو بدقسمتۍ نه زمونږ په ملک کې خصوصا زمونږ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې چې کوم حالات دي، نو په دې په وجه باندې چې کوم ستونزې پیښې دي، کومې غمونه رااله په دې صوبو باندې، کوم نقصانات وشو، کوم زمونږ رونه شهیدان شو، که هغه زمونږ د پولیس رونه دي، که هغه د فوج رونه دي، که هغه زمونږ عوام دي، نو هغې په وجه باندې دا پیره زمونږ د پارټۍ مشر د عوامي نشل پارټۍ مشر احمد ولی خان صاحب هغه دا فیصله کړې وه، بلکې دا اعلان یې کړی و چې تاسو به ډېر په سادګۍ باندې به اختر منوئ او بالکل به داسې لکه ټیک دی چې اختر خوشحالي به وي، خو چې دا ثابته شي چې یاره مونږ دا خلکو څه په دې غم کې شریک یو، کوم خلک چې نن په دې سیلاب کې را بایدلی دي او مطلب دا چې هغوی ته نقصانات رسېدلی دي هغه په هر شکل کې دي، نو موږ د هغوی سره باقاعده په غم کې هم شریک یو او خوشحالي خو د اختر ورځ د خامخا یو دغه دی زموږ به اسلامي ورځ ده زموږ دپاره، نو دا به خامخا کوو، خو به هر حال دا به ډېر په سادګۍ باندې کوو. رمضان المبارک میاشت تیره شوه، خو ډیره په غم کې تیره شوه چې په عالمانو باندې هم د بم اټیکې وشوې. د هغې حوالې سره د ستاسو څه تاثر؟ نو وجه همدا ده تاسو ته چې ما کومه خبره وکړه نو هغه کې احمد ولی خان صاحب د دې خبرو نشاندهي کړې ده او د یې ښودلې ده چې په دې وخت کې لکه زمونږ په ښه عالمانو باندې خودکشي وشوې یا په هغوی باندې آی ډي بلاست وشو یا په هغې باندې ټارګټ وشو، کلینګ وشو، خو به هر حال لکه دا یوازې هغوی نه بلکې په دې کې عوام هم ډېر زیات سپر شوي دي او په هغې کې ډېر زیات شهادتونه د هغوی هم شوي دي. زموږ په پولیسو په چوکو باندې، زموږ ځای په ځای باندې، په آرمي په هیډ کوارټر باندې په ځای چې کوم صوبه ضلع کې کوم دغه دي، خصوصا په بنو کې یو څو پیره دا اټیک وشو، نو په هغې کې عوام خلک شهیدان شو، دغه مړ شو، هغوی سیولیان پکې شهیدان شو. نو په هغه وجه باندې موږ دا وایو چې چونکې د صوبې خصوصا د صوبې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا حالات ډېر زیات دردناک او ډېر زیات افسوسناک دي، نو په دې وجه باندې موږ دا خبره کوو چې یاره موږ په سادګۍ باندې دا پیر اختر ونمانځو. ټولو ته مبارکباد ورکوم، که هغه په ملک کې دننه دي یا پاکستان کې یا چې کوم دی نو د پاکستان نه بار دي، سمندر پار دي، یا زموږ مسافرونه چې څومره دی دنیا په هره یوه کونه کې په ګوټ کې چې هغه مشته دي او هغوی خپل ژوند تېروي، نو هغوی ته مبارکي ورکوم د اختر. او بل دا پیغام دی چې زه خپلو وروڼو ته دا ویم چې ستا خواوشا دا روژه زموږ دپاره دی او داسې الله پاک یو نظام جوړ کړی چې موږ ته پته ولګي چې یاره لوږه او تنده سړي باندې راشي نو څومره تکلیف وي، نو په دې وجه د غریبانو، د مسکینانو، د ناداره خلکو د هغوی سره موږ سره احساس پیدا شي او د هغې احساس په نتیجه کې موږ د هغوی سره مرسته وکړو. او اوس هم موږ دا وایو چې په اختر په دې ورځ باندې چونکې د خلکو هغه شانتې اوس نه کېږي کوم چې د اختر د شان مطابق نو پکار ده چې د هغوی موږ د کپړو انتظام وکړو، موږ د هغوی د خوراک انتظام وکړو، د هغوی د بچو د پیزار او د ټوپۍ انتظام وکړو، نو دا به د هغوی لپاره به هم د خوشحالۍ سبب وي او زموږ ته به هم په دې باندې الله رضا کېږي. او بیا خصوصا په دې خپل خواوشا ګاونډ کې په چار پیچل کې چې څومره ستاسو لکه
معلومات مطابق تاسو پیژنګلي کله راي تاسو هغه پیژنئ نو کم از کم چې د هغوی سره هر یو سړی ښېګړه وکړي نو انشاءالله چې په دې پوره ملک کې به څوک داسې پاتې نشي چې هغوی به د اختر د خوشحالۍ نه به محرومه شي. په اول نم زموږ دا پالیسي ده چې مونږ دا خبره کوو چې هغه خلک چې هغه دلته راغلي دي د هغوی دلته کې 40 کاله وشو یا 30 کاله وشو یا 50 کاله وشو هغوی دلته کې هغه هلکان رالوی شو هغوی سبقونه وویل د دې پورې چې نن د کوم د افغانستان د کرکټ ټیم دی دا د دې شایباغ نه جوړ شوی دی او دلته په شایباغ کې دا کرکټ چې دی دا چلیدلی و او دغه چې کوم دی نن هغوی په ټوله دنیا کې نمایندګي کوي. لکه مثال کې دا د دې ځګي نه نو هغه وجه باندې موږ دا وایو چې د هغوی سره د ګزاره وکړي هغوی د ډېر په طریقه باندې په پرامنه طریقه باندې د هغوی په دغه ستونزو ته د وکتلی شي چې هغه ختم شي او بیا د هغې نه چې کم کسان په ښه طریقه باندې فیسیلیټیټ کړي چې هغه فیسیلیټیټ شي او هغوی چې دی نو هغې هلته کې واپس په طریقه باندې لاړ شي چې هغوی کم وخت تېر کړو په کار ده چې بیا سباله لکه دا موږ چې څومره د هغې سره ښېګړې کړي دي یا ورسره موږ کوو یا زموږ سره کم تعلق پاتې شوی دی په کار چې هغه برقرار پاتې شي او خراب نه شي. اختر حوالې سره دا پروګرام دی چې څنګه چې زموږ حاجي صاحب وفرمیل چې اختر زموږ د مسلمانانو او خاص کر زموږ په پښتنو سیمه باندې د روژې نه پس مانځلی کېږي او زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم مشر دی زموږ سرلښکر ایمل ولی خان صاحب نو هغه د بلوچستان په صورتحال باندې او د پښتونخوا په صورتحال باندې دا ځل خصوصي هغه د هغې دا وینا وه او د هغې مونږ د پارټۍ ملګرو ته دا د هغې حکم و چې مونږ به په سادګۍ سره مناوو اختر او مونږ به د هغې په غم او په درد کې شریکیږو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره په دې صوبه کې مولیان صاحبان او زمونږ علماء کرام او د هغې سره زمونږ د فورسز پلا زموږ مرګري شهیدان شو او یا زموږ ډېر عوام شهید شو یا نن چې په بلوچستان کې کوم صورتحال روان دی نو د دغه دواړو صوبو سره د همدردۍ او د هغې سره د زړه د ملاتړ په وجه باندې زموږ پارټي دا ځل اختر په سادګۍ سره مناوئ او مونږ یې په انتهایي سادګۍ سره مناوو او په دې سوچ او په دې غم مناوو چې زموږ کوم مشران وفات شوي دي شهیدان شوي دي د هغې سره په غم او دا دنیا ته ثابتو لکه دنیا ته مونږ دا ثابتو چې پښتون قام چې کوم دی هغه د بلوچ دی او که دلته پښتون چې کوم دي نو هغې سره کلک ولاړ دي. که تاسو وګورئ نو دلته تیرو 14 کالو نه یا 12 کالو نه عوامي نیشنل پارټۍ ته څوک ووټ نه ورکوي خو د هغې باوجود هم چې کوم دی نو عوامي نیشنل پارټۍ د پښتنو یو ترجمانه پارټي ده ګو که کم خلک داسې وي چې هغې موږ نه پرېږدي یا موږ نه راولي خو دا یو تاریخي او فطرتي حقیقت دی چې عوامي نیشنل پارټۍ د پښتنو اواز دی او عوامي نیشنل پارټي چې کومه ده هغه د پښتون قام سره ولاړه ده څنګ په څنګ باندې او عوامي نیشنل پارټۍ واحد پارټي ده نن. لکه که تاسو وګورئ په مذهبي حواله باندې هم او په سرکاري حواله باندې هم نورو تم پکار وه چې هغې داسې د غم اعلان کړی وی خو هیڅ چا ونه کړی شو نو چې چا ونه کړی شو نو صرف عوامي نیشنل پارټۍ وکړو نو ثابتېږي دا چې عوامي نیشنل پارټۍ د پښتون قام اواز دی ګو چې څوک یې نه پرېږدي خو نن دی که سبا دی نو عوامي نیشنل پارټۍ دا صوبه د عوامي نیشنل پارټۍ ده پښتون قام د عوامي نیشنل پارټۍ دی او اختر او غم زموږ په شریکه دی.